زما جي د خوارۍ او د مزدورۍ هم دقه زوی و. دا ولې دا څه واقع وه دا لږه وکړه که نه بس دا داسې چالو زوی یې که نه زموږ د ګټې او د مزدورۍ دقه هلک نور نه و. بس یوه څاپېړه زه ورغلم د ما له مخې یوه څاپېړه ولی په هغه یوه څاپېړه باندې د هغو په لرګي به تام ایستلی و په څاپېړ به تام ایستلی و نو ټوپک هغه ته هم څه دښمني نه وه څه دښمني وه چې دی راته او د نابغونه په ډک پم کې د تومانچه پې خالي کولو دا ولې دا کفر ده که اسلام ده دا چا دا خپل دي دا چې چا حاجي عزتمندو دا مهال نوخار ازاخیلو کې موجود یم دا د ازاخیلو یو کیمپ دی دلته راسره دغه د بابا جان موجود دی د ده زوی جلات چې کوم په توتو میمې باندې د خپلو ترور زامنو تره زامنو له کبله د هغې دي تشدد یعنی د ډزو له کبله چې دی په دې کې وفات شو او د دې دي دغه د غږ تاسو ته اوږدو کم چې سټیک هولډر دي او د پولیسو کم دي ته اوږدو د دې د ملزمان چې کم دي تر اوسه پورې نه دي ګرفتاره شوي یاره دوی کاکا جانه چې ستا دا زوی چې کم دی چا مړ کړو په څه وجه باندې مړ کړو ما زوی چې کوم دا امین جان وویسته او لال جان او دوا جان نیولی و د درې کسانو ویویسته او دا پته یې مو نه لګېدله خو بس پیر یې پې وکړه اوچته پیر یې پې وکړه په راپټ باندې که نه نور خو زه ورسره په هغه موقع کې چې څو مونږ ورتلو نو دی یې وویشته دغسې درې کسان ورته ولاړ و او ویویسته دا چا مړ کو امین جان دی څه دي دا هغه دي د ترور مفایار پکې وشو بیا گرفتاره دي که نه ملزمان لا تر اوسه نه دي ګرفتاره او جي څویمه ورځ د دې واقعي د دې نن پنځمه ورځ ده پنځمه ورځ ده صحیح ده سویل غواړي حکومت هم ګوري دا ټایم ته چې کم دی سټیک هولډر کم پولیس افسران دی هم ستا دا غږ ګوري سویل ورته غواړي او کوشش دیم کی خو زمونږ خو خپله د لاسه څه نه کېږي زمونږ خو دوغومره درخواست و چې حکومت هم کړی ده که نه خو لکه مجرمان چې کوم دي یو لال جان ده یو امین جان ګرانو عزتمندو نواز منګل یم او زمونږ په دغه پښتنو کې دغه سلسله روانه ده د دې ډزو دغه دا دښمني چې کوم ده زه به دا ووایم چې چېرته هم دښمني وي نو هلته کې په هغه دښمنۍ کې هغه ماشومان سوځي زنانه سوځي نه به ماشوم سبق ته تللی شي نه پکې چېرته ښه بده کولی شي نه چېرته په کولاو زړه او کولاو میدان ته په سړه سینه تللی شي خو دا به ووایم چې یاره به دا دښمنیانې رالې په هر کور کې چې کم دی شته شوي دا یو مورکۍ ده جي دا موږ ته ډېر ګران دي که دا د افغانستان د سیمې دي دا د لر دي که د بر دي دا ټول پښتانه زموږ دپاره یو دي دا د افغانستان ډېر تکړه خلک دي او دا په پاکستان خیبر پښتونخوا او بیا په نوخار ډسټرکټ ازاخیلو کې ځایي دي او دا چې کوم ده د ازاخیل تانې حدود دي د دې دي یو بچنګی چې جلات نامه ده په خپلو کې څه په توتو میمې باندې چې هر څه خبره په وړه خبره باندې د هغه د هغې د ډزو له کبله په کې چې کم دی هغه وفات شو او دغه دا کورنۍ ډېره زیاته غریبه ده زه به بیا تاسو ته هم ښیم په لاس کې به تاسو هم ګورئ چې دا په داسې ځای کې ژوند کوي یاره ته به دا ووایې موږ دلته رالو 10 منټه نه شو تېرولی قسم درته خورم که 10 منټه تېر کړو چې یاره دا څنګه دا خلک دا دونه تکړه خلک یو خو دې دي چې کم دی هلته دونه بلا سختې په خپل وطن کې تېرې کړي دي او بیا دلته هم دونه ازمایښونو سره ژوند تېروي نو میره دې خلکو ته سلام دی ابې دا راته ووایي چې ستاسو دا جلات بچنګي و که نه دا ولې دا څه واقع وه دا لږه وکړه که نه بس دا داسې چالو زوی یې که نه زموږ د ګټې او د مزدورۍ دقه هلک نور نه و بس یوه څاپېړه زه ورغلم د ما له مخې یوه څاپېړه ولی په هغه یوه څاپېړه باندې د هغو په لرګي به تام ایستلی و په څاپېړ به تام ایستلی و نو ټوپک هغه ته هم څه دښمني نه وه څه دښمني وه چې دی راته او د نابغونه په ډک پم کې د تومانچه پې خالي کولو دا ولې دا کفر ده که اسلام ده دا چا دا خپل دي دا چې چا پې ډز وکړو څه خپل دي دا ستا خپل خورئ ترور زامنې سکه د ترور زامنې دي نه بې دسته په یوه څاپېړه په دې ډک پم کې څه ضرورت نه په خور و نه په مور او نه په چېرته په هغه دی د مرغۍ دغه میږی نه و تېر لاندې خپې لاندې ازار شوی استاذ خو الریډي دلته دونه ازمایښونو سخت ژوند تېروئ او بیا پکې داسې پکې بیا دا یو بل هم پکې وجنې څه به وکړو زوی زورور به یې مګه کمزوري به یې دی به زورور یي زورور دغسې چل کوي
نن سبا سې دا ګورې نه ابۍ چې دا خپل خپلوان او دا زه یم چې خپل خپلوان هم اوس هغه خپل نه دي پاتې که نه لکه دا اوس څه خبره شوه په توتو میمې باندې چې کم دی ستاسو دغه دا جلات بچی چې کم دی تاسو وایي چې دا ګټې وټې هغې راله چې کم دی په دې کې مړ کو نشته ګټه وټې مقام سړی یم زوی نور دغه وړوکی دلته چې تاوېده دغه ده او یو هغه بل ده او دغه دوه لې ورونه مې دي نور دلته په کور کې هم څوک دي حکومت نه څه غوښتنه کوئ حکومت نه څه غوښتنه کوئ وایه که نه ابۍ زموږ د حکومت دغه حال ده چې ګرم او ناګرم ته دې وګوري ستاسو اف آی آر خو شوی دی که نه پایار شوی دی خو ګډوډ شکایت په شکایت نه دی ګیراوته لا کډه مډه یې وهغه کډه یې ما بېګا ویست سویمه ورځ د دې وایي نن یې پنځمه ده پرون یې څلورمه اووم داسې ده نن یې پنځمه صحیح شو ستا دا غږ یږدو ښه ستا دا ابۍ ستا غږ یږدو صحیح ده ستا غږ حکومت ته یږدو ښه ستا دا غږ دلته مونږ ځان سره ریکارډ کو او لږ شانتې کیمرمین صاحب راشي نو زه تاسو ته د دې دا د کور دغه د حالات زه تاسو ته ښیم عزتمندو دا وګورئ کیمرمین صاحب لږ شانتې دې خوا هم راشه دا وګورئ دا په دغه دې کیمپونو کې ژوند کوي چې په دې کیمپونو کې ژوند تېرول ډېر زیاتره ګران شي دا وګورئ په دغه دې صحرا کې دا خلک میاشته دي خپل ژوند تېروي تاسو لږ راشئ دلته ودرېږئ دا په دغه دې کیمپونو کې خپل ژوند تېروي د سختو سره د ډېرو سختو سره دا خلک چې کوم دي دا د افغانستان خلک دلته راځي دلته ژوند تېروي نو خلکو ته م وایو چې یاره تاسو دوی سره په دغه سخته کې په دغه حالاتو کې دې خلکو سره ضرور ودرېږئ خواست کوو د خپل هغه او د دې خلکو دغه خواست دغه اپیل د حکومت او د قانوني هغه چارواکو نه چې زموږ ملزمان د زر تر زره ګرفتاره شي